بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دې وخت د کوترپان مولانا د قبر سره ولاړم چې د هغې خپل نوم مولانا حبیب الرحمن او د هغې د والد صاحب نوم مولانا محمود حسن. کوترپان مولانا الله پاک د کوترپان په خوره علاقه سودم پل کال 1900 کې هغه د یو علمي کورنۍ کې پیدا کړ. دا هغه نوموړی مفسر دی چې په کال 1912 کې دی دیوبند ته لړلو او په 1921 کې د دې فراغت شو او په 13 جلد کې په پښتو ژبه کې دی تفسیر لیکلی، تفسیر حبیبی په نوم باندې هغه ملاویږي او دا هغه تفسیر دی چې د پاکستان د آزادۍ په خوشحالۍ کې دی قائد اعظم صاحب ته په تحفه کې لېږلی او هغوی ته جواب کې خط را لېږلی او رستم ته. دا هغه لوی علم دی چې دی د صحیح بخاري په پښتو ژبه کې شرح لیکلی په تشریح حبیبي او په تشریح بخاري په نوم هغه چاپ ته. د دې نه علاوه د کشمیر په غزا کې جنګېدلی دی چې پای کې دی یو ډایري هم لیکلې ده. د حاجي محمد امین رحمت الله علیه د جماعت ناجیه نشر اشاعت امیر دی پای کې پاتې شوی دی. دا ستر عالم د تفسیر حبیبي او د تشریح حبیبي د دې نه علاوه د نورو ډېرو کتابونو لیکوال دی. د حج تحفه هغه هم د دې کتاب دی چې په کال 1950 کې دی حج ته تللی و. د هغې نه پس دی د حج روداد ولیکو، هغې چاپ کو. دغه شان نور ګڼ شمېر کتابونه هغه دی لیکلي دي او د دې یو زوی و چې د هغه نوم محبوب الرحمن و او هغه محبوب الرحمن د دې په زندګۍ کې هغه الله واغسته. الله دې جنتونه نصیب کړي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دغه شانته علما او دغه شانته نور ځوانان پیدا کړو.